أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا. سورة الفتح 18 نمبر آیت. د دې 18 نمبر آیت نو واخره تر اخره پورې د هغه صحابه کرامو د پاره هغه صحابه کرامو حالات ذکر کیږي او خوشخبریانه ذکر کیږي چې کم په حدیبیه کې ساغستو او د هغه په مقابله کې هغه منافقین د پاره زجرونه د چې کم د حدیبیه نه پاتې شي او باندې کولې. د دې سره سره په دې منځ کې د نبی عليه السلام عظمت او لوی شان به ذکر شي او د یو سوال جواب چې کوم د منافقینو د طرف نه یا د ملحدینو د طرف نه کیږي د هغه جواب به ذکر شي. نو الله تعالی فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين يقين الله تعالی راضي د مؤمنانو نه یقین الله تعالی راضي شوی د مؤمنانو نه از په هغه وخت کې یو بایعونک چې دوی بیعتونه کول ستا سره ای پیغمبره تحت الشجره لاندې د وی ونینه بیعت یو چا سره پخې وعده ته بخې پوخ عزم ته ویل کیږي چې خبره باندې پوخ عزم وشي چې دسي بکو او په دغه عزم او په دغه پخې وعده کې لاس منا بلا وهل هم سنت چې لاس په ملاو شي بس په دې باندې زمون بیعت شو. پښتو کې د خلک قول وایي چې بس په دې باندې زمون قول شو. په دې کې یو خاص واقعي ته اشاره ده او هغه واقعه مخکې د حدیبیه په واقعاتو کې مونږ ویلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سوال له صحابه کرامو سره د عمرې په اراده باندې روان شو. شکل احرام وتاړو د احرام نو وروسته حدیبیه نمزدګین ته شکل ورسېد نو الته کې کافرانو مخه ونیوله چې تاسو به خانقاه ته ناراضه دوی اوله کې یو کس ولېګو چې جواز په نوم باندې یو صحابي ولېګو چې دغه صحابي لاړ شي د خلکو څخه خبره وکړي چې موږ د جنگ لپاره نه یو راغلي موږ عمرې لپاره راغلي موږ لار راکړي لیکن دغه صحابي مشرکانو مکې ته سره پرې راغلو خبرې پکې ونه شو. په دویمه مرحله کې مشوره وشوه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی ولېږل شي لیکن هغه ورته وویل زما خاندان مکه معظمه کې نشته دی لحاظ زما سره ودرېدل والا خلک نشته او دغه خلکو ته زما قهر او غضب معلوم دی د خلک زمانه یریږي او زما سره محبت تعلق سره شته نو خو دا چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ولېږل شي همغه انتخاب شو. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ولېږل شي دا خاندان هم غاټو الته کې خاندان خلک موجودو مخکې نه به د کافرانو کې اثر رسوخ زیات دته خو اجازه ورکړه شو چې راځه چې کله د لن لاړو خانقاه ته حدود ته ورسېدو نو کا مشرکان ورته وویل چې صحابه کرام او نبی عليه السلام به عمره نه کوي کته عمره کې نو ورشه عمره وکړه خانقاه نه طواف وکړه ورشه دا ورته ویل زید سره نه کوم چې د الله پیغمبر برشوي عمره نه کوي نو زه یوازې عمره د سره نه کوم زه به دغه شان بیرته لاړ شم. په دې منځ کې په دې خبرو اترو کې د کافي حد پورې ایثار شو او چې کله د ایثار شو مدي ایثارېدو په دوران کې قریش یو ډله راولېږله ځینې روایت مطابق د هغې تعداد 50 کسان او یو روایت مطابق د 80 کسان چې پټ په نبی عليه السلام باندې حمله وکړي او نبی عليه السلام شهید کړي. دغه کسانو چې کله حمله وکړه یو صحابي پکې شهید شو خو د 50 وانه کسان ژوندي گرفتار شو او نبی عليه السلام مخې ته راوستل شو. کله چې د نبی عليه السلام خوا ته راوستل شو په دغه ټیم کې دی عثمان رضی الله عنه او هغه ملګری چې کوم مسلمانانو تقریبا 10 کسانو هغه محاصره کړل په حرم کې دننه او باندې کړل او یره د دې خبرې وای چې دا به وځي په دې منځ کې د دروغ افوا خورا شو او چېرې دروغ خبر راوړ چې هغه شهید شو. عثمان رضی الله عنه شهید کو او جنگونو کې دروغ عام تور ویل کې خلک یې وایي نو چې کله د شهادت خبر راغی نبی عليه السلام د ویونی لاندې ناستو د تفسیر مال قرآن تحقیق مطابق دا د کیکر ونه او حدیبیه نوم ذکر کې دا ولاړه هغه ونی لاندې د ناس صحابه کرامو ته आवाज وکړ جراش اوس په دې خبره باندې بیعت کوي چې ټول به په دې قریش حمله کوي
او د حمله په دوران کې د قریشین یا پاک وجنو یا په پاک شهیدان کیږي خو د واپس کېدل او د تیښتې لاره به سره نه اختیارو صحابه کرام راغله د نبی علیه السلام سره په دغه خبره باندې په دغه جهاد باندې بیعت وکړو چې بالکل داسې وکړو چې د عثمان رضی الله عنه د بیا د انتقام د پاره بیا ټول شهیدانېږو یا به د کافرانو د مخې ځمکې نه پناه کوو کله چې بیعت وشو کېدنه په دې منځ کې نبی علیه السلام د یو لاس خپل راواغسته په د بل لاس کې ورکړو ویل دا یو لاس چې کوم دی د عثمان رضی الله عنه طرف نه شو یعنې هغه بس په الحال په مکه کې دی هغه نشته نو د هغه په ځای باندې زما د یو لاس د هغه لاس شو او بس د بل لاس سره بیعت وکړو بیعت شو د دې نه وروسته چې کله کافرانو ته دې خبرې پته ولګېدله چې مسلمانانو خو په جهاد باندې بیعت وکړو انتقام دپاره تیاری کوي په کافرانو الله تعالی یو روب راوسته د جنګ نه ویرېدل او هغې سهیل نوم یو کس راولېږه چې دی لاړ شي صلح ورسره وکړي هغه راغی اول ته دا خبره وکړه چې ستاسو ملګري ټول ژوندي دي چا وجلي نه دي او دویمه دا ده چې موږ صلح لیکو نو بیا د حدیبیې صلح ولیکلی شو نو دا کم بیعت چې شوی د کیکر د ونې لاندې په جهاد باندې نو دغه د دې لقد رضی الله عن المؤمنین ولا واقعه هم دغه واقعه ته پکې اشاره ده چې الله تعالی دغه صحابه کرام مؤمنانو ناراضي شوی دی کوم چې د ونې لاندې ستا سره بیعت کاو د دوی ناراضي دي خوشاله دي د دې آیت نه معلومیږي چې دا صحابه کرام چې کوم حدیبه کې حصہ غستل د الله تعالی داسې بخری دي لکه څنګه چې د بدر صحابه کرام بخلی وو داسې دام بخری دي یعنې دوی او د هغوی فضایل تقریبا یو شان کې دي نو د دې آیات نه دا هم معلومه شوه چې کوم صحابه کرام په حدیبه کې حصہ غستل یا بدر کې حصہ غستل یا عشره مبشره دي چې نبی علیه السلام سره د قبلې بدلېدلو په ټایم کې سم راتاو شوي خلک دي دغه ټول خلک جنتي خلک دي او الله تعالی بخری دي تر دې نه کوتاهیانې هم شوي او داسې خلاف اولا کارونه هم تېر شوي خو د دې باوجود الله تعالی معاف کړي دي او بخری دي دا آیات چې کوم دی د هغه روافض او خوارجو خلاف قوي دلیل دی چې کوم به صحابه کرام پورې خبرې کوي او هغه نبی علیه السلام به بیان متعلق یا د خلفاء راشدینو متعلق خوشي الزامات لګوي نو د دې آیات نه معلومیږي دا چې دغه خلک په ناحقه دي الله تعالی دغه صحابهونه راضي دي خوشحاله دي او بلې کې یو هغه حدیث ته هم اشاره ده چې کوم کې نبی علیه السلام فرمایل چې صحابه کرام الله تعالی د خپل پیغمبر د مرستې لپاره انتخاب کړي خلک دي دا هغه خلک چې الله تعالی د نبی علیه السلام مرستې لپاره چڼ کړي دي راغونډ کړي دي نو دې بعد په دې پسې خبرې کول عظیم جرم دی او د دې آیت خلاف دی الله تعالی فعلم ما فی قلوبهم الله تعالی ته معلوم هغه څه چې د صحابه کرام بزر کې دي صحابه کرام مزرونو کې چې کوم مين او اخلاص او غیرت او جذبه موجوده و بلالچ تابعداري پکې و نو دغه حال الله تعالی ته پورا معلوم دي څومره غیرتي خلک فانزل السکینه علیهم نو نازل کو اطمینان په دوی باندې اطمینان دا و چې کوم صلح وشوله او کوم شرایط د کافرانو د سیر نه وړاندې شو عام طور د انساني جذبات او انساني عقل دغه نه برداشت کول خو الله تعالی صحابه کرام مزرونو کې سکون او اطمینان پیدا کو دغه قبول کو خپل جذبات د پکړل او د نبی علیہ السلام تابعدار دغه صلح کې د نبی علیہ السلام تابعداري وکړه مخکې موږ ویلو چې کله دغه سهیل به کم خبرې کولې په خط به کم اعتراضونه کول صحابه کرام یو دم را پاسېدل بس چې دا خو سره نه مونږ او دغه به شور شروع شو لیکن چې کله نبی علیہ السلام ول بس چپ خاموش او دا خبره ما ومنله ما تسلیم کړ تاسو به را سره زمانه بعد خامخه منئ بس صحابه کرام وایي ټیک ته چې تی وی به خو منو خو چې تا نه ویلي د دې سړي په خپل باندې خو سره نه منو نو په دې ځکه کې صحابه کرام خپل جذبات د پکړل او د نبی علیہ السلام اطاعت وړاندې قبول کو نو دا فانزل السکینه علیهم مصداق همدغه د جبدی کې صبر او استقامت الله تعالی پیدا کو فاثابهم نو مقرر کړ د صحابه کرام لپاره فتحا قریبا یا فتحا نزدې په دې ټیم کې خپل جذبات د پکړو خپل انتقامي سوچ پرې خو او د خپل پیغمبر یو منله الله تعالی دو انعام بدی باندې وکړل یو په دې بزرګ کې اطمینان راوست او دې په صلح باندې په خپل فیصله باندې خوشاله او مطمئن او اعتراضونه بینه کول او دویمه دا چې الله تعالی دې لپاره یو فتح مقرره کړل چې دا فتح متاسته ملاويږي دا فتح د خیبر فتح ده چې خیبر فتح کیږي او تاسو ته په اسانه باندې الله تعالی ډیر زیات غنیمتونه درکړي اوس د آیتونه چې کوم دي د سورۃ الفتح در حدیبی په سفر کې نازله شوه چې نبی علیہ السلام په دغه سفر کې روانو مدینه منورې ته چې په لاره باندې سورۃ الفتح نازل شو نو او دې باندې تقریبا اتفاق دی نو په دې کې د فاصابهم دا د پیل ماضی لفظ دی
لیکن په ماضی یقیني نو په دې وجه باندې دا لفظ استعمال شوی دی. د دې معنی دا ده چې الله تعالی مقرر کو د دوی دپاره فتح نږدې او د دغې نه مراد د خیبر جنگ دی چې خیبر فتح د خیبر فتح کېږي او دا یو قسم له پیشنګویي شوه د مخکې نه او وروسته داسې وشوه. نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته راورسېده تقریبا د یو روایت مطابق 10 ورځې او د دویم روایت مطابق 20 ورځې مدینه منوره کې سارو. د هغې نه بعد صحابه کرام بیرته مسلح کړل او خیبر طرف ته روان شو او د خیبر محاصره کو. تقریبا میاشت بعد هغوی هتیار وغورځول تسلیم شو. ومغانم کثیرة او غنیمتونه ډېر زیات یعنی مقرر کړي دي ستاسو دپاره غنیمتونه زیات. یو تاسو خیبر فتح کوئ دا انعام به در باندې کېږي د حدیبیې د صلح کې د اطاعت په وجه باندې. او دویم به الله تعالی ډېر غنیمتونه درکوي. یهود ډېر دنیا پرست خلک خیبر کې د هغوی غټې غټې قلاګانې وي، باغونه وو، کویانې وو، نهرونه وو او دغه شان کې ډېر زیات اساسي لري، سوناګانې او سامانونه لرل، ډېر سخت مالدار او دغه ټول سامانونه الله تعالی صحابه کرامو ته په غنیمت کې ورکړل. الله ويأخذونها دوی بیا اخلي. وكان الله عزيزا حكيما دی الله تعالی غالب او حکمت والا. وعدكم الله مغانم كثيرة وعده کړی رستاو سره الله تعالی د ډیرو غنیمتونو د خیبر نه علاوه د نور غنیمتونو وعده د سره هم کړی دي. تأخذونها تاسو به اخلي. فعجل لكم هذه نو بجلتی مقرر کړه تاسو د پاره دا یعنی د فتح د خیبر فتح. وكف ايدي الناس او باندې کړه لاسونه د خلکو عنکم ستاسونه هغه خلکو په تاسو باندې حمله وکړه. همدغه د خیبر جنگ و چې په دې کې د کافرانو لاسونه د مسلمانانو نه بند شو او هغوی د حملې جرأت ونه کو د علاقې اسې پرېښودلې دغه شان پاتې شولې. نو په دې کې د نورو فتوحاتو طرف ته اشاره ده. یو دا ده چې د خیبر فتح به کېږي ډېر غنیمتونه به تاسو واخلئ. په دې کې به د کافرانو لاسونه ستاسو نه بندېږي یعنې هغوی به تاسو باندې حمله نشي کولی، تاسو باندې به د حملې جرأت نشي کولی. همدا دې آیات کې مفسرینو لیکلي دي چې کله صحابه کرام د مدینې منورې نه ووتل او خیبر ته روان شو نو غطفان یو قبیله را داره یهودیانو نږدې خلک دي. دغه د خیبر د یهودو سره یې نږدې ورورولۍ وي. هغوی هم خپل مسلح خلک راویستل او اراده یې وایي چې دوی خیبر ته لاړ شي په مسلمانانو باندې حمله وکړي او د خپل وروڼو حمایت وکړي. لیکن په لاره کې په دوی باندې الله تعالی یو رعب راوست، یو یری پیدا شو او خپل منځونو کې ویل چې که موږ خیبر ته لاړ شو او دا صحابه کرامو د دې یوه ډله راتاو شو زموږ به د کورونو باندې راشي نو بیا به دې څه جوړېږي، هر څه په اسانه باندې ونیسي. نو بل خیبر ته تلل بل ټیک کار نه دی، بېرته واپس شو خپل کورونو ته راغله. نو په دې کې دغه انعام ته اشاره ده چې وکف ایدي الناس عنکم الله تعالی بند کړل لاسونه د دغه غطفان قبیلې ستاسو نه. ولتكون آیة للمؤمنین او دې دپاره چې ونښه شي د مؤمنانو دپاره. مؤمنان به دې خبره باندې پوه شي چې قرآن کې پیشنګویانې موجودې دي، دغه ټول رښتیا کېږي، دغه یو هم نه پاتې کېږي. نو مخکې نه پیشنګویي وشوه تاسو ته به الله تعالی فتح درکوي، د خیبر فتح به درکوي او بیا هغه فتح یقیني تاسو په خپلو سترګو باندې ولدله چې وشوه. دا یو ښکاره غټه نښه شوه د مؤمنانو دپاره. ویهدیکم او الله تعالی مضبوط کړي تاسو لره صراط مستقیم په لاره سمه باندې. واخرى ایو بله فتح ده لم تقدروا علیها چې تاسو به وس قادره نه یئ، تاسو وس هغه وس نه لرئ چې تاسو دا وکړئ. قد احاط الله بها یقین الله تعالی احاط الله بها الله تعالی راګر کړی ده په خپل قدرت کې بها هغې لره. ان الله تعالی په قدرت کې شته او ستاسو په قدرت کې نشته. فلحال دې فتح نه بله کومه فتح مراد ده. د خیبر نه وروسته بله فتح را ډېره نږدې ده، الله تعالی ته معلومه ده چې کېږي به. الله تعالی په قدرت کې ده او تاسو ته معلومه نه، تاسو یې وس فلحال نه لرئ. د اکثر علماو رای دا ده چې د دې نه مراد فتح مکه ده چې په دې ټایم کې خلکو مکه فتح کولی نه شوه، لیکن وروسته د مکه بیا یو کال بعد فتح شوله او د الله تعالی په علم کې وجه دا فتح کېږي. د ځینې علماو رای دا ده چې د دې نه مراد د فارس او د روم فتوحات چې کوم وروسته وشو، لیکن دا دواړه خبرې نږدې دي، لرې لرې نه دي. وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا. الله تعالی کولی شي دا زورور خلک تاسو د کمزوري کې تاسو به غالب کړي. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار او که جنگ کړی وي تاسو سره هغه کسانو چې کافران دي نو بیا به راګرځولې شاګانې.
د خیبر کافرانو که تاسو سره د جنګ کولو اراده کړې وي او دغه روپ یا الله تعالی نه وي غورځولی نو بیا به هم چې کله جنگ شروع شوی جنگ په دوران کې به شاګانې راګرځولې او د تیښتې لاره به اختیارولې ثم لا یجدون بیا به دوی نه موندلې ولیا دوست ولا نصیره نه امداد کوونکې چې کله تیښته باندې روان شوي نه به دوست پیدا شوی نه به امداد کوونکې پیدا شوی وي نو دا د مسلمانانو باندې بل انعام ذکر کیږي چې تاسو فتوحات په دې وجه باندې دي چې کافرانو اول تاسو سره د مقابلې کولو جرأت نه لري که جرأت وکړي نو بیا هم تیښته به اختیاروي استقامت نشي کولی سنت الله التي پشان طریقې د الله تعالی د هغې قد خلت من قبل چې هغه تېرې شوي دي مخکې الله تعالی د طریقې په شان ده چې کوم مخکې تېرې شوي دي مخکې چې کوم پیغمبران تېر شوي دي هغوی چې کله د باطل سره جنګ شروع کړی دی الله تعالی خپلو پیغمبرانو ته ښکاره فتحې ورکړي دي دا د الله تعالی طریقه ده د دغه طریقې په شان ده کې به الله تعالی اوس فلحال هم تاسو له فتح درکولی او کافرانو باندې به یې روب غورځولی ولن تجد اتب بیا نمونی لسنت الله د طریقې د الله تعالی دپاره تبدیلا بدلېدل د الله هم دغه طریقه ده چې خپلو پیغمبرانو ته فتح ورکوي چې کله د کم باطل سره مقابله راشي نو باطل شکست خوري دغه طریقه به چېرته هم ونیني چې دا بدل شي حق خلق غالب نشي او باطل غالب شي البته کله کله امتحانات وقتی طور باندې شکستونه هغه د آیت خلاف نه دي وهو الذي الله غزات كف ايديهم جبان لاسونه د کافرانو عنكم استاسنا وايديكم استاس لاسونه بنك عنهم د کافرانو ببطن مکه ته فمنځ د مکې کې من بعد ان اظفركم عليهم ورسره هغه نه تاسو غالب کړي وي په هغه باندې دا مکه مخکنی واقعیت اشاره ده چې کله دوی په حدیبیه کې دوی ناس د صلح لپاره کسان ولېږل جرګې ولېږل مکې معظمې ته نو بدیو باندې 500 کسانو یا اتیا کسانو حمله وکړه ناڅاپي او دغه کسان صحابه کرام ژوندي گرفتار کړل نو الله تعالی دغه صحابه کرام بدیو باندې غالب کړیو بم بعد ان اصبرکم علیهم ورسته د هغه نه چې تاسو ته کامیابی درکړیو په هغه باندې چې د ژوندي گرفتار شو خو بیا هم الله تعالی د مسلمانانو بدلون کې واچول چې دا وجه نه ما دا پرېږدوي نو بدی صلح حدیبیه کې دنه الله تعالی د مسلمانانو لاسونه بند کړل د کافرانو د وجلونه چې کافران مړه نه کوي او د کافرانو لاسونه بند کړل ستاسو نه چې دغه کافرانو په مسلمانانو باندې حمله نشو کولی مسلمانانو یې وجلې نشو لنډ دا چې په دې دوانو فریقینو منځ کې جنگ ونه شو او دې ټیم کې جنگ نه کول د الله تعالی لوی انعام ځکه چې وروسته وجوهات را روان دي جنگ کولو په دې ځای کې نقصانات موجود دي وکان الله تعالی بما بحق سمانه تعملون تاسو کوئی بصیرا لیدونکي دی